بسم الله الرحمن الرحیم د سوات نیوز ډاټ کام کتونکو ته د طارق عزیز طرف نه سلامونه. ضلع شانګله تحصیل هډ کوارټر هسپتال بشام یو ډاکټر هغه وخت کې د انټرنیشنل او د نیشنل میډیا زینت جوړ شو چې کله د کورونا یو مریض په بشام هسپتال کې وفات شو او د هغې جنازه چې ده او د هغه تجهیز او تکفین ټول د بشام یو ډاکټر وکړو. دغه شخصیت ډاکټر ثناء الله صاحب هغه را سره نن موجود دی. د ډاکټر صاحب نو په دې حوالې سره پوښتنه کوو. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. سوات نیوز ډاټ کام د دې ټول ټیم ډېره مهرباني. ډاکټر صاحب دغه قصه کومه چې په ټولې دنیا کې د انسانیت یو اعلی مثال جوړ شو، بي بي سي او جیو او د پاکستان چې څومره میډیا د هغه ټولو په دې باندې سټوریانې وکړي، زموږ د کتونکو ته په خپلو الفاظو کې دا خبره لږه بیان کړئ. دا قصه ډېره مهرباني. دا داسې چلو چې په 1 تاریخ باندې موږ ته یو خفیه اطلاع د مایرین راغله چې کوم علاقې نوم دی لنډۍ جې، چې دلته یو مریض دی، د هغه نوم محمد زر دی او عمر چې دی هغه 50 سال دی او د یو ټریول هیسټري ده، د ګلګت نه راغلی دی مایرې ته. اوس هغه کوم مخبر چې موږ له خبر راکړو چې هغه باندې تبه ده، ټوخی دی او ساه یې بندېږي، نو دا 3 ساین سیمټمز موږ ته وویلی شو. نو دلته زمونږ ام ایس چې دی کوم محترم منصور ډاکټر صاحب، هغو په سربراهي کې موږ یو ټیم جوړ کړو چې کوم هغو لیډ کوو او زه ورسره وم. نو د دې هسپتال نه موږ امبولینس بوتلو، پوره خپل ټیم بوتلو مایرې ته، او هلته هغه علاقې ته موږ لاړو او هلته د دې بابا موږ ایګزامینیشن وکړو او د ده نه موږ پوره هیسټري واخیسته. نو د ده چې څومره هم ساین او سیمټمز وو هغه بالکل له کورونا سره برابرېدل. لہذا هغه ځای کې موږ دا فیصله وکړه چې دا پیشنټ چې دی دا د دې نورې آبادي نه، د دې محلې نه، د دې علاقې نه آیسولیټ کول غواړي. هغه باباجي چې دی هغه موږ په پراپر پروټوکول سره خپل په امبولینس کې بشام هسپتال ته راویستو او په آیسولیشن وارډ کې موږ هغه داخل کړو. د داخلې نه پس فورا د هغه نه موږ کورونا سیمپل چې دی نیزو فیرنجل سیمپل موږ ولېږو پېښور ته. چې پېښور ته موږ ولېږو نو په 6 تاریخ باندې د هغه ریزلټ راغی. چې ریزلټ راغی نو هغه پازیټیو کیس راغی موږ سره. نو چونکې د هغه علاج چې و دلته جاري و، موږ اول د نمونیا دپاره کوو او ورسره دغه سسپیکټډ کیس و چې کوم پراپر پروټوکول ټریټمنټ دی دا د هغه شروع. په دغه شپه باندې د بابا حالت چې دی هغه سیریس شو. زما ورسره ډیوټي وه کورونا آیسولیشن وارډ کې، ما په خپله ډیوټي کوله. داسې 4 4:30 بجې وې چې بابا حالات رو خرابېدل. نو هغه دپاره ما سی پی آر، هغه دپاره اکسیجن چې کوم پروټوکول دی هغه پروټوکول ما فالو کړو. خو داسې 4 4:30 بجې یا 5 بجې ټایم و چې بابا خپل زندګي سسټین نه کړه نو د دې دنیا نه هغه رخصت شو. چې کله هغه رخصت شو نو د هغې نه پس 1-2 مسلې ما ته فیل شوې چې یاره دا مسلې اوس حل کول غواړي. نو په هغې کې یو د باباجي غسل و او دویم د هغه جنازه وه. نو د غسل دپاره هم خپل یو پراپر پروټوکول دی، یو پراپر طریقه کار دی د WHO ګایډلاین مطابق. په هغې کې هم زه ټرین وم. نو په دغه ټایم کې چې ما سره د هسپتال کم ټیم شو، په هغې کې ما سره یو میل نرس شو، یو ما سره چې دی بل ډاکټر شو، ډاکټر نورالاسلام صاحب، زمونږ محترم ام ایس ډاکټر منصور صاحب، او دغه شان موږ سره یو کلاس 4 شو، یو سویپر شو. نو په پراپر پروټوکول کې د هغې یو طریقه کار دی چې دې مریض له به تاسو څنګه په کوم طریقه غسل ورکوئ او هغه اوبه او د هغه چې څومره هم سامان په غسل کې یوز کېږي د هغې ډسپوزل به څنګه کېږي. نو په دغه ټایم کې دغه ټیم چې دی ټرین شو او دو ما سره شو او ما دا فیصله وکړه چې دې بابا له دا غسل چې دی زه په خپله طریقه باندې او اسلامي طریقه باندې به زه ورکوم. چونکې هغه چې ما غسل ورکړو د غسل نه پس د هغه مسله راته د جنازې لپاره ما یو عالم دین چې زما ملګری هم دی، زما استاد هم دی، هغه ته ما کار وکړو چې داسې یو ډیت موږ سره شوی دی او د کورونا مریض دی، هغه له غسل ورکول غواړي. نو چونکې هغو ما ته په هغه ټایم یو معذرت وکړو چې زه بیمار یم او هغه ته په خپله هم د ساه مسله وه، د سینې مریض دی. نو چې معذرت هغه وکړو نو ما په دغه ټایم کې دا فیصله په خپله وکړه چې چونکې زه حافظ قرآن هم یم، د جنازې د احکاماتو نه خبر هم یم. نو په دغه ټایم کې د غسل نه پس باباجي ته مونږ کفن واچو، په پلاستیک کې مونږ بند کړو، کفن پیډۍ کې مونږ بند کړو او د هسپتال ګراوند ته مونږ راوویستو او هلته ما د هغه په خپله
د جنازې نه پس بیا یو بله مسله راغله چې دا بابا خپل وایي قبرستان چې دی هغې ته دی بوتللي او د ده آخري رسومات چې قبر کې دی اچول دي د باندې قبر تختې ښودل دي قبر باندې خاوره اچول دي او د رسم و رواج مطابق هلته د ده بره دعای مغفرت هم کول دي. نو بیا هم ډېر کسان داسې وو چې په هسپتال کې هغو زمونږ پوره سټاف موږ سره د ټي ایم اے سټاف هغو جنازه وکړه خو بیا داسې وو چې د بابا د یره دومره خوره شوې وه چې د بابا تابوت ته لاس ورکول والا هم څوک نه. دغه بابا تابوت چې دی دا بیا ما خپل امبولینس ته وخېږو او په خپله سره د خپل ټیم نه لاړم د بابا سره د ده چې کوم ابایي قبرستان په لنډۍ جای میره کې و هلته لاړو او دا بابا قبر ته مونږ کوز کړو د باندې مونږ خاورې واړولې او دعا ورته وکړه او آخري رسومات چې دي د اول نه ولا د آخر پورې دا ټول ما په خپل لاس باندې وکړل. او بعضې میډیا چې کوم ګروپس دي هغو د دې هیډلاینس یې دارنګې لګولي چې د مولانا انکار او ډاکټر صاحب چې کوم دی جنازه په خپله وکړه. نو تاسو به دا لږ ووایئ چې دا کوم تاسو ته چې چا انکار کړی د هغه دې نه علاوه تاسو بل چا سره هم رابطه وشوه هغه هم انکار وکړو که نه صرف دغه یو مولانا چې دی هغه تاسو ته انکار وکړو بیا تاسو په خپله دا فیصله وکړه چې زه په خپله به دا وکړم؟ جی بالکل زه به هغې ته انکار نه ویم زه هغې ته معذرت ویم. نو معذرت هغه کړی دی ما ته خو هغه خپل د بیماري د لاسه کړی دی د یرې د لاسه یې نه دی کړی او بل څه داسې مسله پکې نه ولیدي چونکې ټول خلک چې دی د زما د یو میسیج د لاسه یا د الفاظ مس انټرپریټیشن د لاسه په علماو باندې تنقید کوي خو دا کریډټ څوک علما له نه ورکوي چې ما ته د حفظ کریډټ چې دی هغه د علماو دی که د جنازې او د مونځ د احکاماتو نه خبر یم